دغه دی که نه سټارټ کوو مونږ د ورډ نه ٹھیک د ایکسل ته ځو لکه لږ لږ رو سټیپ بای سټیپ کمپلیکس صحیح د ایکسل لږ کمپلیکس دی او ورډ دومره کمپلیکس صحیح ده کوم که تاسو خپل طریقې سره وکړئ خیر دی تاسو څنګه هغه کول غواړئ هغې طریقې سره وکړئ د باندې زه پریکټس کوم هلته باره بیا که نه ټیک دی او چې دی به پریکټس کو به لازمي کوي سیکنډ ډی باندې تاسو ګوره دا ډبلیو پی ایس په ټولو ناول ډاؤنلوډ کړئ ځان ته صحیح ده دا سافټویر زه یوز کوم 2021 ورژن دی اګه خلک ایم ایس آفیس ورته هغه مایکروسافټ والا دی هغه یو ډېر هیوي دی بل هغه اکټیویشن مسله کوي څنګه ونډو وي یا بل سافټویر صحیح دا چې تاسو ډاؤنلوډ کړئ دا ویب سایټ دی ګوګل کې سمپل ډبلیو پی ایس تاسو لیکئ موبایل اپلیکیشن هم سمارټ فون مطلب چې کوم انډرایډ یا بل پلیټ فارم دی که نه دا ښکاري میک دپاره هم دی لکه ډفرنټ پلیټ فارم دپاره ده لکه دا ډیوایس څنګه زه خپله ونډو اور انډرایډ یوزر یم څه خلک چې هغوی ایپل پروډکټس یوز کوي نو ایپل والا لپاره هم دا اویلیبل دی دا سافټویر نو دا زه یوز کوم دا لیټیسټ دی لکه دا ګوره 3 فیب باندې اپډیټ شوی دی لکه لیټیسټ ورژن دی خلک 2007 او پته نه کم کم نه آوټډیټډ دی لکه ټیک دی بده خبر نه خو هغه لکه کله کله داسې سیټینګ کې مسله راشي بل څه وشي نو بیا مسله تاسو ته جوړېږي نو لیټیسټ سره به تاسو چلېږي دا ځان سره نوټ کړئ ډبلیو پی ایس به ځان ته ډاؤنلوډ کړئ او سمپل انسټالیشن دی دی نو دا چې تاسو ډاؤنلوډ کړئ څنګه ما سره دا آلریډي ایم ایس آفیس کولاو شو دا اصل کې ډفرنټ کمپنیانې دي که نه تاسو لږ اوور ویو در کوم چې څنګه ما سره دا ډبلیو پی ایس دی که نه ډبلیو پی ایس دا به ډاؤنلوډ کړم نو ګوره څنګه مونږ وایو که نه ایم ایس آفیس اصل کې دا د مایکروسافټ کمپني ده چې کوم مشر دی بل گیټس پېژنې دا نو دا چې کوم دی ونډو هم جوړوي ایکس باکس دی ګیمز هغه هم جوړوي لکه دی ډفرنټ چیزونه جوړوي او خرڅوي مارکیټ کې داسې نوکیا الومیا جوړ کړو خو هغه بس لکه فلاپ شو هغه ونه چلو په ونډوز او ګوګل ته مخکې لاړو نو داسې دا ډفرنټ کمپنیانې دي مختلف سافټویرز او د هارډویرز او دا او داسې چیزونه دي جوړوي او پای باندې دي ارننګ کوي پیسې پې ګټي نو داسې چې کم دی د دې کمپټیشن کې دا ډبلیو پی ایس دی دا ځکه زه یوز کوم یو خو ډېر لایټ دی لکه سیسټم چې هر څومره کمزوري بس دی ښه ایزیلی سموتلی رن کوي او هغه نور چې کم دی لږ سایز هم زیات وي د ډاؤنلوډ او بیا دا دی چې کله اکټیویشن مسله کوي کله څه کوي او دا که تاسو وګورئ 190 MB دی ډېر لایټ دی بیخي لایټ دی او داسې موبایل کې هم دا ښه سموتلی کار کوي نو دا به تاسو به سمپل به ډاؤنلوډ بټن باندې کلیک کړئ ډاؤنلوډینګ سټارټ شي بیا انسټالیشن دی نیکسټ ټول وي په دې کې موږ سره دا میجر درې دغه دي موږ چې کم کورس کې کوو ورډ دی بیا ایکسل دی بیا پاور پوینټ دی ورډ کې چې کم دی جی ورډ به موږ سټارټ کوو که نه نو ورډ کې چې کم دی موږ ګورې لکه زموږ ایجوکیشن حساب سره کوو نو موږ په دې کې پیپر جوړو ټایم ټیبل لکه عام اونته کې جوړولی شو ریزلټ په ورډ کې نه جوړو هغه موږ ایکسل کې یا څنګه تاسو سیلریز وغیرہ کار دی هغه هر څه ایکسل کې تاسو کوئ جاب ریلیټډ چې کوم تاسو دی که نه سیلری شو ډیلی بیسس باندې اټینډنس وي هغه خلک دی کې جوړي ایکسل کې ایکسل اصل کې د کیلکولیشن دپاره جوړ او ورډ چې کوم دی ډاکومنټیشن لکه لیټر کول دي تاسو چاته که موسټلی تاسو ویل ته همدغه کاري پی این ډي کې چېرې دی ډي ډي ته دا ولیکه او اے ډي ته دا ولیکه او ډي ډي ته دا ولیکه او داسې تاسو آرمي نه ټایر نو ټول همدغه درس وولي چې کرنل ته دا لیټر هغه دا لیټر ولیکلو بس دغسې دا ټول سیسټم او چې همدغه چیزونه لکه سمپل تاسو ټاسک اصل کې مین هلته څه وي چې ورډ درځي او هغې سره ټایپنګ سپیډ ښه وکار وي که جاب دپاره دا ریکوایرمنټ وي 35 ورډ پر منټ 35 WPM ورته وایي ورډ پر منټ چې لکه تاسو سپیډ دومره جاب دپاره پکار وي د ګورنمنټ نو دا چې کوم دی دا یو ریکوایرمنټ وي نو ښه خبره لکه داسې ضروري نه چې هم د جاب دپاره زه خپله بزنس کوم نو ما د بزنس دپاره هم فایده راکوي ضروري نه چې تاسو د دې دپاره زده کړئ چېرې زه به پرې لازمي جاب کوم تاسو پرې خپل بزنس هم کولی شئ نو داسې چې کوم دی مونږ سټارټ هم د ورډ نه اخلو بیا چې کوم دی مونږ ځو ایکسل ته بیا لاسټ وي هغه پاور پوینټ دا ټولو کې آسان دی بیا دې کې داسې څه شیزونه دي چې ټولو کې کامن دي درې واړو کې لکه څنګه زه دا ورډ کولاو کوم که نه ډاکومنټ اصل کې ما لري سیسټم ډېر لوډډ دی ما پکې ډېر سافټویر اچولي ځکه دی کله کله طبیعت یې لږ دغه شي نو دې دپاره خیر دا لیپټاپس خو اوس هم دومره هیوي ورک دپاره ما سره بیا ورک سټیشن دی هغه
ډېر هیوي دی هغې کې 32 GB ریم دی داسې خو هغه بیا تاسو ته پته ګران هم وي که نه چې به بند شي نو داسې دا زمونږ انټرفیرنس دی صحیح شو د دې WPS یا MS Office کلو کې که نه سیم به ښکاري تاسو ته او مایکروسافټ وله لکه یې خپل سافټویر جوړ کړی هغه هم کتلو کې هم داسې انتې ښکاري تاسو ته په 2007 او دې کې دا یو څو مسلې دي لکه څنګه زه تاسو ته ښیم چې کوم دا لیټیسټ 21 د استعمال هم د سکرین شاټ آپشن ښکاري دا 2007 او دې ورژنو کې تاسو دا ورژن نه ښکاري مطلب دا فیچر پای کې نشته نو دا تاسو ته پته موبایل کې هم خلک نن سبا سکرین شاټ یوز کوي نو اوبویسلی د دې فایده مونږ ته ډېره زیاته ده چې تاسو ډاکومنټ وغیرہ چاته لیکې بس دې نه ډایرکټ سکرین شاټ واخلې مطلب دا چونکې لیټیسټ ورژن دی باقي دا سیدي که نه دا سیم دی دا ما خپله چې کوم دا MS Office زده کړی ما 2003 ورژن باندې هغه ټایم کې زده کړی په هغه ټایم 2003 هم بس ټیک و لکه 2009 10 داسې ټایم کې نو لکه دا ورژن چې کم وي که نه فری دی سټیک دی بس دا دی که نه چې دې کې څومره کار به تاسو ډیلی بیسس باندې ښیم چې که تاسو ته الرډي درځي ګوډ دی او که نه درځي بس پریکټس ورپرې کوئ انشاءالله پریکټس میک مین پرفیکټ لکه څومره تاسو پریکټس کوئ که نه هومره زده کېږي نو دا چې کوم دی هوم نه مونږ سټارټ کوو داسې دا ټول ټیبس به مونږ وایو ټیک دی نو انشاءالله مسله به نه وي زه تاسو ته ډیلی دغه به درکوم ورسره تاسو already on job ye no tasu ke da letter matter la ke chalta no gore bas aga type ke dan tar pe chal please da kol ya ya di already experience ne di batao sathi agazal ki bas tasu aga type ke asal shi sahi jara home dega na ha ji first हमने home tab de no home बांधे पूरे मुंह से da मुख्तलिफ options दे दे सरा che kam de shortcut keys हम इस्तेमाल हो MS Office के अब या 10 सर से शॉर्टकट कीज दा दी आप पूरा कंप्यूटर के मुद्दा फ़ायदा रखे लगा सिंगल कॉपी पेस्ट वगैरह शुदा टोलो के काम अनले दा हर जगह के इस्तेमाल है जैसे दा वर्ड ने अलावा से तास एक्सेल इंटरफेरेंस शो को एक्सेल के तास हो रहे ना है कि 10 सर से काम अन स्टार्ट के कचदा यो वर्ड की तास इस जगह का ना बे एक्सेल की दोबारा वे जरूरत दाई ना रासिंग अदा कारी दा वाला पोर्शन सेम दे ले वर्ड क्यों करे दा पोर्शन सेम दे मख के ना बे चेंज दे एक्सेल के दलता ना स्टोर हिसाब दिया बदल और दे स्टार्ट के ना सुमर का मुंबई दा टोल कॉमन में बदा यो बेरा तासो इस दे कि बे मख के बदामू स्किप को सही बोले जे ऑलरेडी कॉमन दिले सीधा बे तासो करे पावर पॉइंट दे दरिया असल के तासो अव्वल पर इस्तेमाल वाले दोबारा खैर क्लियर को चे तासो मुकम्मल क्लियर है ना तो सीधा प्रेजेंटेशन वाला वो रे देखिम सानो से काम आंदी लगा वहाँ टाइप से वो से देखो आ शिफ्ट कर दी लगा जे औरता बदल नो दे ची कम दे टोल ना ऑल स्टार्ट हम दीजी ना खलू और एक्सेल ची कम दे अगर ताऊ तुम्हारी कैलकुलेशन दा पारा दे आधा फील्ड बाय डिपेंड कई कज़र मिसाल इंजीनियरिंग या PND के गोरम नाई पे द एरिया कैलकुलेशन की द रोडनो द पॉपुलेशन दा टोल असल की दा जरूरी डेटा की सही कैलकुलेट किया है हिसाब से रहा डिजाइनिंग उदास सुना कई आगे नहीं अलावा आगे नहीं शिकोले जाता और ज़रूरी ना कि एक्सेल कई लगा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी अगर ये आप पैसों आवश्यकता भी या मतलब सरकार और या चार से हिसाब तो मुख्तलिफ जीवनों के मुख्तलिफ तरीके भी का सिंगम पब्लिक हेल्थ के माज आप कड़े आए कि दाऊ GIS आए सडेट अदा से सेंसिटिव भी कभी तब पता आगा काम तन तेलाव नहीं बस सिर्फ चिकम तनान लगा सरकारी जॉब की या चिकम आगा प्रोजेक्ट की जॉब का ही था डेटा एक्सेस भी नोट चाहता नहीं नो बस दाका से लगा मुख्तलिफ जीवनों के तास तो सना से डेटा दागा की आगा बेहतर से इस्तेमाल हो रहे हैं खैर दा एडवांस खबर है से तासो कोई ला बारा को जी देख के दास रॉकेट साइंस नहीं से तासो कंप्यूटर से चेहरा MS Office दाड़ेर ग्रांड दे ज़ासे तासो कोई और मार्च लगा फील्ड के तासे खबरें पर करा दी तासो पता ही करना चिरल तो बस ही साफ नो वर्ड के होस्ता सुधा दे लेटर कोल लिया चिकम दे दासे दा आम चीज़ों ने टाइपिंग रिलेटेड और ये होम ना वो स्टार्ट को अब बेहतर से एक्सेल के तासो मोबाइल चे डेटा वगैरह कैलकुलेट की लगा सैलरी इशू या चिकम दे डेली बेसिस पर अटेंडेंस या नोट्स हिसाब किताब दे बिजनेस दा पारा बैंकों के में इस्तेमाल लिया इटोल दा पैसों दा हिसाब किताब दा पारा इस्तेमाल लिया तो सीधा प्रेजेंटेशन देनो नन सभा सिंह मुख्तलिफ गोरे ज़्यादा दल स्लाइड बंदकार को चिकम दे के मसले या साइड लिखल को मतलब सिंधन सभा हर बिजनेस हर जॉब के लिए लकदा लिखल वाला जोड़ा सिस्टम डेर कम छे टोल जल तो जो फटे डे लिखल कम कनीम न ज़्यादा टाइम जो लिखल जाए कम ब्याज तासु को
نو ښه طریقه ایډوانس نن سبا همدغه ده سلایډز دي سلایډز باندې خلک ولیکي بیا راشي دلته ایکسپلین کړي څه مسله وي سایډ ته بورډ یا داسې څه نه څه لګېدلي بس وایي پوینټس وایي نو زموږ اصل چې کوم ټارګېټ دی هغه ده لکه سټارټ چې موږ اخلو نو هغه ورډ نه وي ورډ کې بیا موږ هوم نه سټارټ کوو ورسره شارټکټ کیز وي او زه چې کوم کیبورډ باندې کار کوم چونکې زما دا لیپټاپ هم ټچ دی شارټکټ کیز عام دي لکه هغه د کیبورډ نه مونږ کوو لکه ماوس زه نه استعمالوم د کیبورډ نه به زه کار کوم دغه د شارټکټ کیز وایي لکه مثال په طور دلته ګورې ستاسو نوم څه دی ای که آی دا دی ستاسو نوم که نه دا زه ماوس باندې ما سلیکټ کړو نو اوس ګورې دلته ای باندې پلس ساین دی پلس مطلب څه وي یا زیاتېدل دا پلس باندې زه کلیک کوم نوم ستاسو څه کېږي لګیا دا ضروري نه چې نوم وي لیټر پلس هم کېدی شي په پروفیشنل لایف کې دا فونټ سایز ښکاري تاسو ته دا 14 نه زیات نه دا خاص تاسو ته ښیم چې دا غټي په پروفیشنل لایف کې تاسو نه چې 20 25 80 دغه غټ غټ فونټس لیکل نه کوو نارمل وي لکه 10 نه 12 یا میکسیمم 14 سایز په پروفیشنل لایف کې دومره غټ نه څنګه دا موږ 20 که څومره ته مې ورسولو دا 18 دی مطلب دا څه تاسو په ویلو باره ده خیمه چیرې دلته نه کم زیات نو دلته کې نوم پسې بل سم کېدی شي خو لکه دا ټیکسټ داسې غټ سایز به نه ساتي ډېر دا خو تاسو پوهیږم که نه هوم باندې چې دې کې دا بټنز دي او داسې دا کار کوي نو چې دا وشولو اوس دا خو ډېر غټ دي دا اے ماینس دی نو ماینس مطلب کمېدل دی او دا شو نو دا چونکې زما ډېر ټایم ضایع کېږي زه کلیک کوم ډېر ټایم ضایع کوي آسان حل څه دی باکس کې کلیک کا نمبر دی نمبر 12 مطلب 12 سایز دی نه بس دا 12 وشولو بل هغې نه علاوه چې کوم دی زیاتر لیټر یا چې کوم آفس دغه دپاره استعمالوي ټایم نیو رومن سټایل دی لیټر چې کوم دا هغه دی چې تاسو دا لیټر چې کوم څونه دغه دی دا مطلب څونه سایز 10 نه لکه همیشه لیټر کې څونه پکې 12 نه 14 دی نه زیات نه میکسیمم 12 وي ډېر کم لکه 14 ته ورسېږي نه میکسیمم چې کم دی 12 وي او دا چې کم کار زه تاسو ته کوم دا ټول پریکټیکل دی کنه دا ما خپله چې کم ټایم کې کورس زده کړی و که نه نو داسې چا نه هم پوه کړی چې دا ډېر دا بس وایي دا هم دی دا کلیک کوه بس دا غټ شو بس ټیک بس دا ډایرکټ کورس وي که نه دا چې کم دی کورس خو دی خو دې کې زه تاسو ټول پریکټیکل کار ښیم چېرې تاسو فیلډ کې داسې استعمالېږي دا نو دغه زما والا ټیچینګ دا ریکارډینګ به هم درکوم دا سکرین والا تاسو ته دا سکرین ریکارډینګ هم درکوم مثلا دا فونټ دی که نه دې ته مونږ فونټ وایي دا لیکل دي که نه انټیو لیکو مخکې به سره 12 to 14 دې ته مونږ فونټ وایو دا چې کوم لیکل ښکاري که نه لکه ټیکسټ نو د دې سایز څومره وي میکسیمم 12 میکسیمم 12 پکار دلته نه مونږ ته ښکاري دا او دا زیاتره این ټي ایس وغیره ما ټول ټاپ کړي خو ټول لکه چل ول دی صفا خبره درته کوم که میرټ پکې نشته به ځکه ما دا یو فیصله وکړه چې بزنس ښه دی دا جاوا څه فضول دی از ابو اشاره سبا خی از ابو منیجر استم دی هغه وایي زه اوشه دیگه سری باندې کار کوم صحیح صحیح سي هغه ویل تاسو ته وکړه وینا نو ټیچر خپل ټیچر دی او جو څوک تاسو دا زمو بشه دا وایي اوشه او جو شایو دا سم جوړ کار کوم دا هغه تاسو کوي چې بیا زه او یا مونږ کو هغه زه خپل کوم تاسو خپل کوئ ځان سره کوو او یا 2 هفتو کورس دی هغه کې کورس چې کم دی د یو کې بهر والا دی پاکستان کې په خجاونه دی بهر جی نو ما خپل دا شوق نه مختلف کورسونه کړي لکه د دې لپاره ضروري نه چې تاسو وایم کنه چې جواب لپاره خاص کې دا جاب ریکوایرمنټ چې دا ان ټي ایس او زیټ اسټوډنټ کې دا تاسو نه کیږي چې میکسیمم سایز څومره او به کنفیوژن دا بار آئی دا ته الټا دا کوم درکې آپشن نو چې کم دنه وي هغه ته خو ګوري چې دا صحیح حساب لګای تو کې لګای نو ارته کې به تو کېم نه چلی دا بالکل بعد سره پریکټیس هم کې هم بس پریکټیس ته اصل چیز
دغه دی لکه دا اوس ګورئ تاسو ما تقریبا 11-12 سال شو دا ما زده کړی 2003 ورژن باندې جی ټایم 2003 ورژن و لکه ټایم هغه حساب سره سیسټم یې P1 کو سو P2 3 ما سره یاد نه دی ما هم ډېر په مشکل و رایټ کولو اوس چې کوم نه ما سره تقریبا ډېر لیټیسټ سافټویر دغه دی سیسټم دی بیا اوس لګونو ته خبره تللی دا ټایم 1000 ولا اوس لګونو ولا نو دا فونټ باندې تاسو پوه شئ فونټ چې کوم ځای لیکلي نو دلته هم تاسو کولی شئ دا ښکاري چې د ډاټ باندې کلیک کوم لیسټ ماته شو کوي 36 لکه مختلف 56 سوري تاسو کې لیپټاپ نه لګ لري د ناسکرین ورکوټه دلته خو راته کلیر کړه دلته کم دی نو دا اګنور کوي لګ ډېر پکې زه غلطي کوم خو چې تاسو اصل په پوهیږئ دا اصل مقصد دا دی ولې دې باندې څه پابندي نشته چې لازمي به دا 56 پکې دا څه تاسو په یو پریکټیکل لایف ته پر مته تاسو پوهیږئ چې زیات نه زیات سایز څومره وي 12 دې نه ونه زیاته وي ښه بل دا فونټ سټایل دی او سټایل خبره کوو پریکټیکل لایف کې دا ارایل وی یا ټایم نیو رومن دا څنګه راځي دلته به ټایپ کوم د باکس کې دا باکس کاری برا تاسو TIM نو لیکل نو ګور خپل سجیشن راکو چې دا غواړي مم او نو ګور لکه ابدا چلی لکه سټایل ما چینج کې دا سټایل نکل هغه دیکھو چې نمبر دی هغه سایز دی لکه کم زیات دیکھو والا سټایل لکه زم کاغو لیکه دا څو لیکه مختلف سټایلز وی کنه خو پریکټیکل لایف کې ډېر سټایلز مزه نه کوي لکه زیاته رقم یو چلی ټایم نیو رومن ټایپ ټایم دا وګوره دا ماوس دی دا ټایم نیو ماوس دا استعمالېږي دا چې تاسو دا شونه ځکه ان شاء الله تاسو دوباره کار راځي او دا ټول د تاسو پریکټیکل کار کوم دا تاسو ګارانټي در کوم تاسو بل چې چرته لاړ شي کورس دا کورس لپاره هاي درته ځان خلاصي و دا ورډ او پلس او بس مینس کې وکوي چې دا پریکټیکل لایف کې څنګه کیږي او دا مسله اصل کې پدې انرژي ډیره ویسټ کیږي کنه چې کوم دا یو خبره ډېر ډیټیل سره کوي بس هغه دې نو لکه خاص پروانه کوي دا کې وګوره مختلف سټایلونه دي دا خو وی چې ډاونلوډ کول دي او دې بیا ډالر غواړي ځکه دا کینسل کوم لکه دا سافټویر دې څه د پاره جوړ کړی دی هر څه د پاره پیسو د پاره نو دا غواړي $100 غواړي $55 56 دی بس 99 دا سافټویر دی شای تاسو دا WPS ته اسه عام طور باندې MS Office ورته وي هغه د مایکروسافټ ولې د بیل ګیټس دا دنیا مالدار دی انسان او دا چې کوم د خپل پیشن فالو کړه پیشن مطلب دا بچپن نه دی ویل چې راځه کمپیوټر ولا داسې دغه جوړوم لکه ډېر خلک تاسو وګورئ کنه زماني حساب سره لکه په زوړ ټایم کې چا ویل چې را اوس په نبالو نو خلکو ورپړو خاص داسې لیونه لکه جاز یادولو اگر دې خبرې وي چې هغه ټایم کې دا خلکو مازه کار نه کوي نو خلک هر زمانه کې ډیموټیویټ کوي چې تاسو ساسه بکواس کې مطلب دا نه کیږي او ته دومره تکړه او دا داسې دی هغه څه چې وګارو چې بیا ویا یاره دا مونږه سي دا کول او دا څه هغه څه نو لکه ډېر شیزونه داسې چې خلک به تاسو ډیموټیویټ کوي ما خپل 4 سال مخکې زه یو جاب لته لیوم نو ما له ویب سټ نشه جوړولې او بس دا دی هغه او زه ډېر زیات ډیپریس کړم اوس ما دا خپل ویب سټ خپل جوړ کړی دی او پروفیشنل اصل چې دا تاسو پیشن چې تاسو هار نه مانئ چې نه یاره دا څلور مګران کار نه دا وځو چې دا نه دا ګران دی دا نه کیږي بیا یو کار نه کیږي او هار باندې مانه ډیموټیویټ کیږي نه ولې ډیموټیویټران ډېر زیات دي نو دا سافټویر چا جوړ کړی دا هم پیسو ته ناشته نو لکه لازمي خبره هر یو انسان یو بزنس یو سافټویر یا یو شی خرڅي د څه دیو دا شی نه آنلاین خرڅي مثال د دې دا آنلاین دکان دی نو وایي چې دا کته اخلي نو ماته $60 راکا د پر منث حساب سره کړه یو کال نو چې دا تاسو ډالر څخه کنورټ کړئ نو 400 پیسې راځي نو دا زویم چې نه ماته دې ضرورت نشته ولې چې تاسو کوم افیس ولا تاسو سافټویر سیستم درکې تاسو هم پای کوي تاسو جاب کوي بزنس نه لکه دا څه دوه درې ژوند کې ما سره شوی ما تاسو شونټان ویل سره ماشين روړه TSP کنه زموږ سیول PND کې مې استعمالېږي TS ورته یا 3 लाख نو اخله 12 25 लाख 30 लाख لکړې ګران ماشينونه دي نو سټوډنټ باندې سره دا مونږ کارته نه پرې ده من خبره ده چې دا چیک پرې زما خو لګا تنخواه او زه ورته والي پوره عمر بیا ورته جاب کوم لکه دا داسې خبرې چې دا د هی طرف نه سامان دی او ذمہوار تاسو یا مطلب کم تن جاب کوي
کای خو څه فری کاته کې نه درکړي چې خیر دې ما ته راماتې کړه نو خبرې مقصد دا دی چې زه اوږدې خبرې په دې کوم چې تاسو ته کم سیسټم میلاوي نو تاسو جواب کې تاسو ورباندې کار کوئ که تاسو اوس د جیب نه خورتې نه شي زیاته دا د صفا خبرې زه کوم لکه دا خبرې پکې راځي نو دا دی چې دا فونټس دي که نه مختلف سټایل دي اصل کې دا تاسو زیاتره ټایلز دی روبوت دا چلی نو دا زیاتره همدغه چلی دلته وګورئ دا مختلف سټایل دي لاندې ډرګ کېږي زه پکې بل سټایل سلیکټ کوم دلته نه مختلف سټایل تاسو دا ایرایل دی دا کله کله یوز کېږي لکه ډېر زیات نه مختلف اصل خبره مقصد دا دی دلته دا سټایلز د دې کافي زیات دي او دا سایز مې لږ ځکه زیات کو چې سکرین باندې تاسو کلیک کاري خو موسټلی مونږ دا ټایم نیو رومان استعمالوو بیا دا لیکل ما وکړو او زه چې کوم دی دا کوم لیټر لیکم که نه هغې کې تاسو ته پته څه وي نه مې ده کتلي چېرته لیټر نه ولا سبجیکټ یو دا به وي که نه داسې وي او بیا څه لیکل کړي دا څه لیکل دي دا بیا څه شوي وي انډرلاین شوي وي داسې دا ما سایز زیات کړی ځکه دی 2 لاینونو ته اورېدلی دا نارملي هم داسې وي یو لاین خو زه پوره لیټر ځکه نه لیکم ما سره دومره ټایم نشته زه فول لیټر ولیکم ته تاسو صرف په طریقه پوهیم دا ټاسک تاسو دی تاسو به خپله ټایپ کوئ او دغه څیزونه ورته اپلای کوئ چې څه درته زه ښیم درته ټیک دی دا به څنګه کېږي دا لاین چې کوو تاسو لیکل ما وکړو که نه دا لیکل زه کوم نو سبجیکټ دی لکه موسټلی دا تاسو جاب ریلیټډ زه یادوم که نه لکه سکول کې نو دا نوم دی دا فلانې دی د دې حوالې سره دا ما سلیکټ کړو ټولو نه اول دا سلیکټ شوی نه دی دا یا زه داسې سلیکټ کړم ماوس باندې کلیک وکړم صحیح شو دا چې سلیکټ شي بیا به زه دا یو ښکاري تاسو یو باندې مې کلیک کړو نو انډرلاین شو دې لاندې کرښه راغله او د دې شارټکټ دی کنټرول پلس یو او زه دا کیبورډ باندې تاسو کنټرول پلس یو ځان سره ولیکه دا هغې شارټکټ کی ده نو کنټرول پلس یو دا مطلب دی چې کنټرول بونی سے بٹن او پلس بناو ہے یو به ورسره پلس مطلب چې ورسره دی د تاسو په یو مسینګ سکرین باندې ګورئ دا کنټرول بٹن ده دا وګورئ دا فیل شو کلر کنټرول بٹن هغه دلته نه ونیوله پلس مې څه وکړو یو مې چې پریس کړو نو انډرلاین اوس شو اوس ګورئ چې دا لیکل کوم دیږي نه دا څه دي دې لاندې لاین نشته دا چې ریډ شو کېږي دا اصل کې ګرامر مسټیک دی نو ایم ایس آفس ګوره مونږ ته دا فایده هم ده چې مثال زما انګلیش کمزوری دی نو چې زه 2-3 ټکي هم پکې ولیکم نو دی ما ته سجیشن راکوي چې دا ته څه کوې مطلب دا ټیک دا ریډ لاین ښکاري تاسو دا یو دې لاندې دا ښکاري دا ریډ لاین دی د دې مقصد دا دی څنګه دا ډرلاین نه دی دا وایي چې ګرامر کې د مسله ده وایي دا تاسو جی د څه دی لیکلی دی انګلیش وایي چې زه نه پوهېږم دا سافټویر اصل کې کومه ژبه کې جوړ دی انګلیش کې جوړ دی که نه او لیټر هر سم انګلیش کې کېږي لکه اردو سسټم بس نشته بیا داسې څه ملکونه دي لکه چاینا دی یا ترکي ده نو هغې انګریزانو دغه نه کوي هغوی وایي چې بس زموږ خپله ژبه به استعمالوي لکه هغوی بله ژبه نه مني لکه چې ته هلته جاب کې یا سټډي کې هر څه شی کوې که نه مثال چاینا کې ته کار کې یا سټډي کې نو انګلیش نه منم دغه دی ما چاینا والا کې ما ته لیکل راکړه دا به هلته پاکستان دی چې بس انګلیش باندې زیات فخر کوي او نور ملکونه څه داسې دي چې هغوی انګلیش نه مني هغوی زموږ ترکي والا دی هغوی وایي زموږ خپله ترکي ژبه دغه کوه دا وایي د انګلیش نه پېژني هم لکه څه ملکونه دي هغوی د انګلیش خلاف دی هغوی چې نه دا په دې لاسه فخر کول دي چې انګلیش راځي هغوی له انګلیش نه ورځي نو خبره مقصد دا دی چې دا سافټویر انګلیش کې جوړ دی نو دی اوس وایي چې دا تا څه لیکل کړي ځکه دا لاندې ریډ لاین شو کېږي نو چې رایټ زه کلیک کړم دی ما ته سجیشن شو کړي چې یاره دا خو دلته څه شته دی نه ګینې دی ما ته سجیشن راکړي لکه څنګه سجیشن راکوي مثال په طور هیلو مې ولیکل نو دی اوس څه وایي چې دا انګلیش حساب سره دا شی
لکه مونږ خو په عام طور باندې میسج چاته کو پوهېږو خو داسې انګلیش والا وایي چې د ګرامر حساب سره دا شی او لیټر کې به هم داسې شارټکټ یې بنلي کې چاته چې PLZ دې لیکلي پلیز ریویو دس لیټر داسې نه پوره صحیح سے انګلیش به لیکي نو په دې چې ګوره زه رایټ کلیک کوم که نه دا وګوره ما سره آپشن ښیي نو چې ته هیلپ لیکل غواړې څه لیکل غواړې لکه مختلف دي یو هول دی اور هی لو مختلف دي لوډ دی هیلپ دی لکه مختلف آپشن دی ما ته ښیي لکه داسې دی ما سره مدد کوي چې یاره که زه کوم ځای کې انخلم نو دی ما ته ووایي چې یاره دا مسله ده او دا ته ټیک کړه که مثال ما څخه کولو بس ما نه لیکل هیرو هیلپ لکه هغه دا سوچ کوي چې تا او پزي لکه پی پزي دی او لیکل لکه هیلپ دی لیکل غوښتل خو څه دی ولیکل او دی ولیکل خو انګلیش وایي چې دا زما په حساب دا شی غلط دی ګرامر په حساب داسې خو ټیک دی مونږ میسیجونه یو بل ته کوو بس هغه حساب سره ټیک دی خو پریکټیکل لایف دپاره دا شیز ایکسپټیبل نه دی لکه د دې څه فایده نشته که مثال ما ویل که نه چېرې زما خیال دی خو ما چې کوم دی دا ولیکلو لکه دا پی پزي ما او بټن وواله نو ځکه دی اوس وګوره ریډ لاین جوړ کوي نو چې هلته آپشن راکړي چې هیلپ ولیکم اوس وګوره لاین خپله دی نه هیلپ نه لاین څه شو بالکل بیٹا اوس صحیح شو که نه نو ولې هغه وایي چې دا ګرامر حساب سره دا هیلپ صحیح دی دا لیکل ټیک دی او بره والا ټول لیکل ګرامر حساب سره ټیک نه دی وایي دا تاسو پته چې څه لیکلي دي که بره تاسو وګورئ که نه د سبجیکټ لاندې د لاین ریډ لاین یې نه دی ډرا کړی سکرین باندې ښکاري تاسو سبجیکټ لاندې ریډ لاین او د نور لاندې دا وګوره ریډ لاینز دي نو مطلب دا دی دا وایي د ګرامر حساب سره دا پته نشته تاسو لیکلي دي تاسو لیکلي دغه خبره ده اوس مثال ما ګونګ ولیکله که ګوینګ پسې ما ګونګ ولیکلو نو دا اوس ګرامر حساب سره صحیح دی غلط دی ولې غلط دی دې کې څه مسنګ دی یو سپیلنګ مسله ده چې او ځکه دا چې کوم دی غلط ورکوي چې رایټ کلیک کې تاسو نو ګورئ دلته کې مختلف آپشنز اوس وګورئ ګونګ دی ګوینګ د ټولو نه ټاپ نو ګورئ څومره هوښیار دی لکه ده سره دا الریډي دا شی شته دا پېژني چېرې کېدای شي تا دا لیکلو غوښته یا تا نه غلطي وشوه یا تا له انګلیش صحیح نه درځي دواړه مسلې کېدای شي یا غلطي نه درنه بل څه بټن ټایپ شي انسان دی لکه غلطي خو کېږي نو کېدای شي تا غلطي نه غلط بټن ټایپ کړي وه ځکه دا سره مسله وشوه یا کېدای شي چې تا له انګلیش نه درځي ګرامر دې ویکي نو دا در سره هیلپ کوي چې زه دا ګوینګ کلیک کوم ور خپله لاین ختم ټیک شو ریډ لاین ختم شو نو چې انډرلاین او دې لاین کې کنفیوز نه شي چې دا ریډ لاین څه دی او انډرلاین نه بس پوه شو کلیر دی داسې بل څه ورډ کېدای شي کوم مثال ما ولیکل نو دی څه وایي انګلیش حساب سره دا شی نو چې رایټ پې تاسو کلیک کوئ نو ګورئ آپشن یې څه ښیي څومره هوښیار دی لکه دا ټیک مې کو لکه لږ چې دوه درې ټکي ټیک ولیکې نو دی درته سجیشن درکوي چې دا لیکل غواړې دا لیکل غواړې لکه ستا ذهن لږ لږ دی دغه کوي داسې ډېر څیزونه دي لکه هغه انسان جوړ کړي آرټیفیشل انټیلیجنس ورته وایي لکه د انسان په ذهن مطابق کار کوي نو لکه ته سوچ کې که نه ستا په شان دی هغه ستا سوچ ټولې کنټرول کړی دی لکه څنګه زه دا وګورم چې د یوټیوب او ګوګل خو به تاسو یوز کوئ که نه نو دا ټول AI باندې چلی آرټیفیشل انټیلیجنس لکه انسان څه سوچ کوي هغه چې ته څنګه څه ورډ ټایپ کړه درته هماغه شیزونه ښیي لکه هغه ستا ذهن کې یو قسم ناست دی او ته یې جج کړی چې ته څه غواړې هغه ستا ضرورت پوره کوي هغه حساب سره لکه سافټویر حساب سره نو دا اصل کې هغې AI جوړ کړی دی ورډس وغیره دي مختلف شیزونه دي نو هغه بس داسې د انسان په ذهن په شان دی کار کوي خو کله کله هغه لکه خطا شي لکه دې څه کرکټ خو خیر زه شوقین نه یم نو د کرکټ کې یو پیره داسې چل شوی و چې ټیم چې کوم هغه نه یم چې آوټ او دا شیزونه ښیي څه ورته وایي مانه نوم هېر شو لکه چې آوټ شي او دغه شي که نه څومره رن شو چې یو ولاړ یا چې بال کوي ورسره دی خوا ولاړ ریفري نو داسې د آرټیفیشل انټیلیجنس کې لکه مسله هم ده که نه چې لکه هغه ریفري سر ګنجیو نو هغه آرټیفیشل انټیلیجنس کنفیوز شو چې فټبال کم یو دی هغه کم هغه په سر کیمره فکس کړی وه نو ورته هغه انسان جوړ کړی نو هغه هم کله کله خراب شي لکه دا کېږي پکې نو دا خبره ده چې کم ځای کې تاسو لګي چېرې بس نور مازه کار نه کوي بیا بل ته کار پرېږدو ښه
که زبردستی نشته زه ما الریډي کافي ټیوشنې موشنې مې سټارټ کړی دي نو هلته کې دا حساب وي چې هلته خو سټوډنټانو ته بس صحیح ده نو هغې چې کوم دی که نه سکول کې خو ټیچران بس وایي چې زر زر کورس پې ختم کړو چې په مونږ دغه نه شي زه خو دلته سر جاب خو نه کوم چې زه چا نه یېرېږم چې یاره دا کورس ولې نه دی ختم داسې کورس ختمول یا ورته زه ګنټه کې ټول ختم کوم بیا پوهېږي پرې نه مسله ده خو لکه خلک خو په دې پوهېږي نه که نه مسله دا وایي تاسو بیا پروفیشنل یې چې کم لکه داسې سټوډنټان یا پیرنټس یې که نه ډېر نه پوهېږي نو صحیح وایي چې یاره داسې ټیچر یي چې بس هفته کې زر زر ورته دا کورس ختم کړي خو ډېرې نمبر یې راوړي نو نمبر څه فایده نه وي داسې دا یوزلیس دی دا ټول نو دا چې کم دی تاسو دا زده کړه که نه اوس خبره دا ده چې دا سبجیکټ همیشه څه وي دا بي باندې زه کلیک کوم دا لږ همیشه دا بل کم ځای کې بولډ وي آیډیا شته بک مو کتلی دی چیپټر نوم همیشه څه وي سایز هم لږ غټ وي اور بیا آنسر یې بس نارمل کې وي نه بولډ وي او نه داسې سایز یې غټ نارمل وي نو دا داسې مختلف ځایونو کې ولې چې دا ایم ایس آفس دی دی کې څوک چې کم دی دغه جوړوي هر ځای کې ټیک سلیکټ کړه بي باندې اپلای وکړه لکه دا ما کمنګ باندې سلیکټ کړو دا ما بي باندې کلیک کړو دا بولډ لږ غونډه غټ شو اوس د دې هم سیم طریقه ده چې کوم دی هغه شارټ کټ کمانډ کنټرول بي کنټرول پلس بي او پلس به ورسره نه کلیک کوئ دا نه چې د کیبورډ کې مو پلس هم ورسره سره د لیکه ځان ته چې پوهې کنټرول بي کنټرول اور بي چې پلس ورسره کې به کې دي پلس ته نه کې دا کیبورډ کار درته په سکرین باندې که نه ځکه درته په سکرین هم ښیم که نه چې داسې به نه پوهېږې اوس دا ګوینګ دی که نه ګوینګ دا ګوینګ ما سلیکټ کړو ټیک ده کنټرول اور پلس لکه مونږ دې ته وایي چې ورسره به د پلس بټن هم وایي پلس دا مطلب نه چې زه به دا پلس ساین هم واخلم پلس ساین به کنټرول به بیا بي او پلس ورته مونږ ځکه وایي چې دا ورسره استعمالېږي لکه ډېر خلک دا سوچ کوي چې یاره کنټرول به هم وایي پلس بټن هم وایي بي به هم وایي درې بټن یې وایي نو درې بټن یې نه دي وال کنټرول به سلیکټ کړي اور بي نو ورسه شو که نه شو دا سکرین د پاسه هم درته کیبورډ وښودو چې یاره داسې زه یې درته نه کوم خو تاسو بیا ښکاري نه چې داسې چلو نو ځکه مې درته په دې سکرین شو کړو او نن چونکې سټارټ دی تاسو ما ته پیکینګ پاور لږ حساب سره کم لګي فرېش یې دومره فیملیر نه چې دا لږ چې داسې پرې نور کار وکړې ډیلي که نه چې نن مو څه زده کړه دا درېیم داسې دي چې لکه ډېر غټ اچیومنټ وي چې دا دریو باندې تاسو صحیح فوکس وکړئ تاسو ته ما هم کولو که نه چې دا ورډ ایکسل پاور پوینټ هر ځای کې آلموسټ دا فنکشن یې سیم دي ځکه زه وایم چې دا انف دی نن دپاره ما ته ستاسو دغه لګي چې بیا زه ډېر تیزي کوم بیا به پرې پوهېږې نه نو ما ته څه مسله نشته که وایي چې زه مخکې ځم لاړ به شم خو بیا دا چې کم دی که نه دا کار ور نه پاتې کېږي چېرې سهار به بیا پریکټس کې صحیح ده هلته صحیح ده आप तो और भी सिस्टम में लैपटॉप भी पाए हम खोले से आप सब मुश्किल that also delete को नन मुंग दे किसे से हुए ले वर्ड मूवी ले चेर दे कि मुंग लेटर एप्लीकेशन कजो यो बुक लिखा मजा पके हुकम लिखा ले शम पेपर हम पके जोड़ो ले शम सीवी में पके जोड़ो ले शम सही शो लगे दे कि मुख्तलिफ चीजों में जोड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन हां जो टोल डॉक्यूमेंटेशन और चीज दे फायदा दा वाला कि सीवी हम तासु पके जोड़ा है बोले कि दे प्रोफेशनल सीवी जोड़े आगे तो पता 1200 पैसे आखली हां 100 पैसे आखली 50 रुपए ना आप लोकल सीवी बस ऐसे दे सही जोड़े डेली अगर जी बार मुल्क तो जेगा ना आई खुदा आम सीवी खाना मन जी तो 50 वाला जोड़ के मैं लड़ा एक दो की अगर डेर मो ख्याल 2000 आखली का सो मतलब सर चाहते पैसे आखली 50 वाला नहीं और दल आम चीजें ना बस 50 वाला हम टिकते है ये ऐसे माल डस्टबिन ते लड़ा की सीधा सीधा बोले जाबू ना होल तस्ता दे ना कभी ना ऑटो माता पता है सिंग की हां मुबारक का ना पदे बांध तासु कोश दामा नमुली कलो बिया होम शो रहीम देगा ना तासु को नॉर्मल दे 10 साइज दे रहीम उला अस्तास नम दे राज वली ता पर दामा नमुली कलो दामा टोल सेलेक्ट को दासम से सेलेक्ट कोले शम माउस ठीक छो ना प्लस बांधने में क्लिक को दलते नाम से कोले शम डायरेक्ट सही
या د बॉक्स کې کلیک کوم او 12 یا 14 سمره سایز غواړي هغه ډایرکټ چې کوم دی 12 پکاري 12 دی هم دې نه زیات دا خاصه تاسو په یو مونږ ځکه دا نور ورډ لیکل کوم تاسو سره د لیډر کې دا چلونه کې دا وړاندې مصیبت صحیح بل چې کوم دی دلته نه سټایلز وغیرہ چینج کولای شي په موستلی هم ټایم نیول دا یوز کو ها دا سلیکټ شو بیا موږ ویل بولډ نو غره بولډ شو یا مثال زه آر پکې بولډ کوم نو غره آر او دې کې فرق کاری ہے کې او چې دلته ځان آشمانو دی دا بٹن آن او چې دې خورا شمنو بٹن ساشو څنګه بٹن آف شو کنه بی والا بولډ والا یا نو دا مقصد مې دا دی چې دې دلته راشمانو دا آن شو کې لکه هایلایټ شوی دی چې مطلب به ځا آن او چې دلته ام تراشمنو ام سره نه دی بولډ شوی هیڅ هم نه شوی نو ځکه دا سمپل شو کې دا څه کلیک کوم نو بیا دام आरम बोल्ड शो और आई एम बोल्ड शो ना आई दे आई एम और ना बोल्ड पके कम है बोल्ड पके एम दे और दे हां गुड हम दगा हम कहना चाहिए पोश बदलते दे कि था वाला जैसा को अंडरलाइन का अच्छा खैर दास भी ना प्रैक्टिकल है तो दास से हम सीधा अंडरलाइन की पते तरीका सब्जेक्ट वाला हिसाब से हमें कोई क्या एक अंडरलाइन की अदरवाइज जरूरत निश्ता दा दानी जो टोल अंडरलाइन करने दे जरूरत ना रही دا ډېر کم استعمالېږي خو استعمالېږي صحیح داسې چې کوم دی دا زما لیکل دي او دا رات چې کوم دی دا زه څه کوم آی باندې چې کلیک کوم نو ترس داسې دا کاغذ لیکلم نه خو ښایي خلک صحیح شو که نه پروفیشنل لایف کې خو دا آپشن شته دی کې او دا کنټرول آی سره کېږي کنټرول پلس آی سی ټي آر ایل لکه څوک ورته سیټرل کنټرول پلس آی آی کی ایټالیک ترچا کاغذ ورته وي کاغذ لیکلی کنټرول پلس یو مو ویلو کنټرول پلس یو وشو بیا چې کوم دی بل مونږ څه ویل داسې بلې کې دا کنټرول پلس آی دی او دا کنټرول آی دی زه تاسو ته ښیم هسې سکرین باندې چې مونږ دا نه ویلې جی कंट्रोल यू मो वेलो कंट्रोल आई मो वेलो नन बल रेड लाइन दा कंट्रोल ये से दो राउंड बहनो लगा दा पर क्लिक करोगे ना यू अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू कंट्रोल और बिया जी कब दी और बिया दी की कब से कब दा भाई दा रेड लाइन सी करा ना गलती नो आगे जी कब दी दा मतलब सजेशन दा हर की राइट माउस बांधे छे राइट क्लिक के नो दा ऑप्शन खई छे दा ऑप्शन है वाले तब तक टिक दे दा दे सब मतलब दे री दा कितना राजी तो ग्रामर की सही स्पेलिंग जी कब मिस्टेक करा सही जी मतलब भी कोशिश और बल से कब दे बी बोल्ड कंट्रोल प्लस बी मतलब कब मतलब दा डार्क की करना हर यो दा जी कब डार्क की कंट्रोल प्लस बी बोल्ड कंट्रोल प्लस बी और दा नोट के چې دا कंट्रोल बोर्ड सره درې بٹن نه دا څه کې اسه مو یاد یاري د پاره چې कंट्रोल کوم استعمال ور سره و بي او कंट्रोल به نیولې او بي به یو پیرا پریس کې دا نه چې دوړ له مضبوط نیولې چې یو कंट्रोल کې بیا پرې دا څه هم نه کې صحیح فرست ټایم کې کنه خلک غلطي کې لکه مثال دا وګوره कंट्रोल ما اسه می کلیک می کو پرې می خو بیا می ډیو لیکل یا دلته کې ګوره صدا بولډ کوم कंट्रोल में प्रेस को और ब्याह में बटन ना सका कंट्रोल बटन में प्रेस को और ब्याह से बी को ना ब्याह देखिए बताओ नहीं दता स्वता कंट्रोल प्लस कंट्रोल कंट्रोल बदे नहीं वाली भी हो बी पर तो तेरा प्रेस किया जी आई भी नो आई पर प्रेस के लगा जे कम ऑप्शन भी बना है जल्दी नहीं वाली मतलब दाई देखिए कंट्रोल ना कनो को है कंट्रोल में यो पेरा क्लिक को हां और ब्याह में और सरा यू को हां सो इसम होना शुरू लगा वो निकलता शाला तो सो पूरे कंट्रोल नहीं प्रेस करेगा तो बटन मारने को प्रेस आते ऐसा ताकि वो नहीं वाली लगे तो लास्ट है अब यार डिपेंड की दे कि दोनों साइड में तेरे कंट्रोल सही का लेफ्ट साइड से इस्तेमाल कर राइट था बताओ चूंकि
लेफ्ट साइड ته ځکه زه کوم چې دی خو نه لږ آسان دی که دی خو نه لږ ګران شي که نه کېږي صحیح دواړو طرفونو او زیاتر چې کوم ټایپینګ او دا کار وي نو هغه دې لاس نه سړی زیاتر کې په دې ماوس وي نو ځکه دا لیفټ سایډ که پابندي پکې نشته کېدای شي ستاسو لیفټ هینډ نه لیکل ډېر کوئ هغه لکه څه نه څه انسان لږ ډېر عادتونه چینج وي نو هغه بیا چینج کېدای شي هغه مسله نه کوي بس دا ډېر دی نن دپاره ایکسل کې مونږ دا دغه سیم اپلای کېږي کاپي پیسټ او دغه شیزونه انډرلاین شو دا شیزونه سیم دي ما تاسو ته وویل چې دا دلته مو زده کړو بس درې واړو کنټرول پلس آی دا راجولی کم سټایل کې دی راج کوم دا اوس وګورئ دواړو بس دغه شي دا ډېر دی نن دپاره بیا ورته مسلې څه کوېسچن وي تاسو تپوس نه وکړئ تاسو کوېسچن شته دی کوم چې کې نه وي پوه شوی بس شي نه پیدا و سر پریکټس کوو نه سارو دې په پریکټس ته نور څه پوه شو سر چې راشي او نو پریکټس لازمي کوو بیا به نه کوئ دا لږ چې کوم دا زیاتره دا ټایپ نیو رومن د دا کیږي فون بارا او سایز چې کوم دی 12 نه 14 میکسیمم 14 لاس 12 پکار دی ٹھیک شو صحیح شو بس دا ډېر دی بس ان شاء الله